یو سوال دی او داغه بیا جواب ووري. سوال په داده چې آدم علیه السلام کدا د جنت دانا نه وې پړلې نو ټول عمر په جنت کې او مونږ هم په جنت کې وې نو په دې غضب بنوي اخته په دې دنیا کې دا سپ پریشانو کیو بیغم ازه کې به مونږ هم پیدا وې. دا سوال په کراچۍ کې یو سړی ما باندې ما ورته وی چې د دې یو عقلی جواب وره. مذهبي جوابونه خو ډیر دي اخو جدا خبره ده. لکه ما خیال وکړ چې دته یو داسې خبره وکړه چې د دغه موتور جوابي او اډو غلیش. ما ورته چې ستا کور شته یو ډیر ښه کم ځای دی. ما ته چې میں بندر روڈ پہ ایک بنگلے میں رہتا ہوں. میں نے اپنے لیے بنگلہ بنایا ہے. صوفے ہیں, میز ہے, کرسی ہے, یہ ہے وہ. ما ورته چې تا یو ډیر خمل مراغلی اغله خو به خوراکم ښه تیاری کړه. وی جی بالکل ما دومره اعلی ڈنر سیٹونه ساتلی دي چې زه تاسو ته وخیم حیران بشئ. اگر آپ کو شوق ہے تو آپ میرے ساتھ جائیں. زه ډیروم یو خوار ځای کې خلکو مې وشو خو زما یو خبره تاسو ته وکړم. د نن بادشاہي طبقتا نه خوشحالیږي چې سبا بیا فقیرې. دا یو نصیحت مې اوري. وختي طور مونږ ټول مړه کېږو. مونږ ته نه ګورئ څه په لوی عذاب اخته یو. خو چې سبا بیا بوریا نشینې نو د نن تخت ته به نه خوشحالیږي. چې سبا بیا خوټ کېدلو ټیپرو ته کښېنې نو د نن چرک ته به نه خوشحالیږي. دا یو مزاج جوړ دی. ماړه کې خیال وکړو چې که یو ګنټې له زه د دغه بنګلې ته لاړ شم نو څه خوند به وکړي چې سبا بیا هم دا سند زمیندار هوټل کې به زه ډېره یم دې ته به بیا راځم. ما هلته پرېږده خبره واوره. مېلمه دې راغلی دی او ډېر لوی مېلمه دې راغلی او ډېر اعلی قسم خوراکونه دې ورته تیار کړي. وی جي مېلمه ته خو مجبورن سړی داسې کوي. نو ما ورته وی چې ستا دوست راغلی او اشنا او ډېر لوی انتظامات دي او صاحبه کیسې بودي. په دې کې ناګانه روټۍ ته کېناستی او خوری لګیایي او تاله پکې غول درالک. ته به کوم خوا ځې؟ وی زه به پاخانې ته ځم. مالدا ولې؟ هغه قالینونه, صوفه سیټونه, اعلی ډنر سیټ کې روټیانې پرتی دي, ډونګې دي او چمچې دي او قاشوغې دي او کړنګ کړنګ دی. او ناګانه صاحبه تا په نیمه کې ټټۍ ته منډه کړه. دا مناسب دی چې دا دومره ښځه یې پرېږدي او ټټۍ ته منډه وې. نو ما ته وایي ته کمال کې زه هغه ځای کې ټینګېدی شم. مجبوران په ټټۍ ته ځم ځکه چې هغه ځای خو د غولو کولو نه دی. مال خبره واوره. آدم علیه السلام په جنت کې اوسېده او بهترین ځای هغه غلطي نه ده کړې. د هغه په ملا کې تر قیامته پورې چې څومره دنیا به پیدا کېږي د دې ټول اولاد روحونه پراته. الله آدم پیدا کړی دې دپاره چې ته به په ځمکې د پاسه او بني آدم به پیدا کو. فی الارض خلیفه خدای ویلیو که نه فی الجنت خلیفه خو نه ویل. اوس قدرت جنت ته دی بوتلو نو بانه والا جوړی د جنت نه درایستو چې هغه نظام چې کوم قدرت جوړ کړی و چې هغه سټارټ شي. نو د هغه په ملا کې روحونه پراته و. د ابوجهل هم پکې و. نو په جنت کې به ابوجهل هم پیدا کېدی؟ ویل نه. مال عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین دی به هم په جنت کې پیدا کېدی؟ ویل نه. مال ستا غوندې خبیث روح هم پکې و تب هم په جنت کې پیدا کېدی. نو دې لی را بهر کړو چې دا خبیث روحونه چې ستا په ملا کې دي پاک خو ډېر دي خو دا خبیث چې پکې دي دا بار وغورځوه هغې نه پس ته بیا واپس جنت ته راشه. نو مالدار رئیس ته دې دپاره و چې دا تاسو پلیس بار وغورځوئ. ویلے بس جی آئندہ کے لیے پھر ایسی بات میں نہیں کہوں گا.